على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نو منګه شارح درې ماتین چې کوم جواب ورکړو وهي لا هو ولا غيره، چې صفات د الله تعالی نه د الله تعالی عین دي او نه د الله تعالی غیر دي. پرون سبق کې وی بعض خلکو د اشاعره دا کم د غیریت تفسیر چلندې په دې طریقې کې د توجیه پیش کړی دا چې د معتزله او د اعتراضات د په دفقېږي. او پرون سبق کې دا خبره شوه چې دوی ویلو چې د دوانو چیزونو داسې تصور کول چې د یو څه د وجود تصور وکړي د بل د عدم سره، نو دا د غیریت ویل کی. لکه موږ د عالم تصور وکړو نو صانع زمونږ ذهن ته نه راځي، دا صانع تصور وکړو موږ نو عالم زمونږ ذهن ته نه راځي. وکړه عالم په تصور سره صانع ذهن ته راتلل دا خو بیا بدیهي څیزو، نو بیا د صانع په وجود باندې دلایل ولی راځي. خو د صانع په دې وجود باندې چې دلایل لازم ده، د دې خبرې مطلب دا دی چې د صانع په دې وجود باندې دلایل هله راځي چې دا زموږ ذهن ته ډایرکټ راځي نه. حال دا چې ځوانو په منځ کې دا جداواله دغه شانتي جزء او کل چې یو ته وې نه بل ستاسو ذهن ته خامخا راځي، چې یو ته وې نو بل ستاسو ذهن ته خامخا راځي. دا شانتي واحد من العشره چې یو دی وې واحد دی نو عشره دی ذهن ته راغی، عشره دی نو واحد بری ذهن ته راځي. وصف د اضافت په معتبر دی. نو موږ دا خبره وې صحیح نه ده، دا کدا خبره ته صحیح منی نو بیا په دې سيزونه چې پای کې لکه غیریت دا خو ثابت دی او حال له جواب دی بل غیر نشي. لکه صفات د الله تعالی دې لپاره کته غیریت ثابت کینو دا به انفکاک به پکې راشي او انفکاک داږي کېږي نه. دغه شانتي ما عرض او محل دا یو بل غیر دي او د یو تصور چې تکې نو بس په دې کې خامخا راځي. نو د دې بیا یو والدین دا بر چې عرض او محل یو شی دی، حل لري چې یو شی نه لکه غیر دی یو بل. دا شاته کوم څه چې په تضاعف سره ثابت دي لکه اب او ابن او اخ چې یو تصور وکړي د بل تصور سره د خپل باندې راځي. نو ستاره تعریف مطابق خو بیا پکار ده چې دا یو بل عین مې حل دا یو بل عین دی بلکې غیر دی. فإن قيل لما لا يجوز أن يكون مرادهم، د دې نه د صاحب مواقف یو کتاب دی د اصولو دا غیر صاحب چې کوم دی د اشاعره او د قول وهي لا هو ولا غيره د دې یو د توجیه کړی دا په چې دا توجیه په کتاب سوګي کنه نو بیا به ارتفاع د نقیزین او اجتماع د نقیزین ومن راځي. اگر دوه اعتراض داو کنه چې وهي لا هو ولا غيره فظاهر باندې ښکاري ارتفاع د نقیزین او په اصل کې اجتماع د نقیزین دا نو دا کومه توجیه چې راځي ما دا صاحب مواقف وي کدا دی اومنه نه نو بیا بلکا ارتفاع د نقیزین او عمران شي او اجتماع د نقیزین او عمران شي. او څه خبره ده اداره کنه توجیه ده چې دا صفات په ذات باندې محمول وي، صفات په چا باندې په ذات باندې محمول وي، یعنی ذات تغییر لپاره موضوع وي او صفات تغییر لپاره سوي محمول ذات دایره لپاره موضوع وي او دا سوي محمول وي. د موضوع او د محمول په منځ کې د وجود خارجي په اعتبار سره اتحاد ضروری دی. د موضوع او د محمول په موضوع او محمول کې د خارج په اعتبار سره اتحاد ضروری دی. د موضوع او د محمول په منځ کې اتحاد ضروری دی پس کې په وجود خارجي کې او د دوانو مصداق دایوي د مفهوم لغوي په اعتبار سره تغایر ضروری دی. د موضوع او د محمول په منځ کې د مفهوم لغوي په اعتبار سره تغایر ضروری دی. ما ته وګورئ د وجود خارجي په اعتبار سره دا به وي موضوع او محمول د وجود خارجي په اعتبار سره با او د مفهوم لغوي په اعتبار سره با د قضیه اولی جزء موضوع او دویم جزء سوی لکه زما الانسان حیوان نو دا الانسان حیوان دا مثال چې نه داس الانسان کاتب دا ویل سری الانسان کاتب ویل سری ولی زګه الانسان موجوده او کاتب چې دا څه شری محمول له او د دې دوانو د مفهوم لغوي خو د دوانو جدا دی. ځکه انسان مو د کاتب نه لیکون کې مراد ده
خدا وجود خارجي په اعتبار سره دوانه یو سیستم مراد ده د دوانو نه مراد حیوان ناطق ده او الانسان حجرون ویل صحیح نه دي الانسان حجرون ویل صحیح ځکه د مفهوم لغوي په اعتبار سره خودوانه دی بل جدا جدا دي خو د وجود خارجي په اعتبار سره د دوانو مصداق یو نه نه لکه پوه شو به معنی یا دا شان دي الانسان انسانون ویل دا صحیح نه دي ولی ځکه چې الانسان انسانون دا د دوانو مصداق خو یو دی خو د دوانو مفهوم لغوي دی بل جدا نه دی مفهوم لغوي دی بل جدا نه دی نو صفات دا په ذات باندې محمول وي صفات په څه باندې محمول وي په ذات باندې محمول وي او دا ذات دایره لپاره موضوع وي ذات دایره لپاره څه وي موضوع وي او د موضوع او د محمول په منځ کې د وجود خارجي په اعتبار سره تغایر ضروری ده وجود خارجي په اعتبار سره اتحاد ضروری ده او د مفهوم لغوي په اعتبار سره به څه ضروری ده تغایر ضروری ده الګه پوه شو به معنی الګه پوه شوي نو ایته د څه وایا چې دا صفات د وجود خارجي په اعتبار سره د وجود خارجي په اعتبار سره دا د الله تعالی عین دي ځکه چې دوه نه یو څوک مراد یو څه مراد ده او د لغه په اعتبار سره د مفهوم لغوي په اعتبار سره د الله تعالی غیر دي الګه پوه شو به معنی پوه شو به معنی و ان قيل کچری ویل شي په اعتراض کې لما لا يجوز ولا جائز دي دا اي يكون مرادهم چې شي مراد دينه چې انما لا هو بعزب المفهوم چې د مفهوم په اعتبار سره د مفهوم لغوي په اعتبار سره د صفات او ذات د یو بل غیر دي لا هو دي لا هو معنی دی یو بل غیر دي دی یو بل عین نه دي بلکې سری ولا غیره بعزب الوجود او د وجود خارجي په اعتبار سره دی یو بل غیر نه دي الګه پوه شو به معنی د وجود خارجي په اعتبار سره عین شو نو غیر نشو او دا مفهوم لغوي په اعتبار سره دی بل نشه شولو غیر نشول الګه پوه شو به معنی الګه پوه شو به معنی ها یعنی دا مفهوم لغوي په اعتبار سره دی بل عین نه دي ځکه دا الله تعالی نه د ذات باریدانه نه جدا مراد ده او د صفاتونه جدا مفهوم ده او د وجود خارجي په اعتبار سره دا یو بل غیر نه دي ځکه چې دین یو مراد ده لکه پوه شوي کما هو حکم سائر المحمولات لکه څنګه چې دا حکم د ټول محمولاتو بالنسبه الى موضوعاتها چې کله نسبت شي د دې موضوعاتو ته فانه يشترط الاتحاد بينهما ځکه شرط اتحاد د دوه په اعتبار د وجود سره په اعتبار د وجود سره د وجود خارجي په اعتبار سره پکې اتحاد ضروري دی ولې د يصح الحمل لپاره چې حمل شي والتغاير بحسب المفهوم او د مفهوم په اعتبار سره د مفهوم لغوي په اعتبار سره به تغایر ضروری دی ولی ليفيد چې فائدہ ورکي لکه الانسان انسان فائدہ نه ورکي ځکه چې د مفهوم لغوي یو دی واسه به معنی انسان حجرون دا حمل صحیح نه دی حمل صحیح ځکه نه دی چې د دې دوه هغه مصداق یو نه دی وجود خارجي یو نه دی لکه پوه شوي کما فی قولنا لکه زمون دا قول دی الانسان کاتب انسان کاتب دی دا صحیح دی بخلاف قولنا الانسان حجر ویل صحیح نه دی ولی ذکر وجود خارجي په اعتبار سره د دوه مصداق یو فانه لا يصح ذکر دا صحیح نه دی وقولنا الانسان انسان ویلم صحیح نه دی ولی فانه لا يفيد فائدہ ورکړي ځکه چې دا مفهوم لغوي په اعتبار سره دوه یو شی دی نو په آسان الفاظو کې جواب دار دی چې دا خبره بس تعالی سې کیږي کنه چې کله دا اسماء صفات الله تعالی لپاره ثابت دي ثابت دي او موږ صفات الله تعالی لپاره ثابتو اسماء صفات نه ثابتو لکه الله عالم والغ سيدي الله قادر والغ سيدي الله سميع والغ سيدي والله قدرة الله علم الله سمع الله بصر ويل سيدي نو ستاره خبره به چې کله موضوع او محمول دا سوی دا محمول جننه دا لکه اسماء صفات وي او موږ د الله پاک پر اسماء صفات نه ثابتو بلکې الله پاک پر څه ثابتو صفات ثابتو څه ثابتو وقلنا من لان هذا واذا بشكل انما يصح دا بشكل سيكي في مثل عالم والقدره بالنسبه للذات چې دا عالم او د قادر نسبت شي ذات ته یعنی د اسماء صفات نسبت شي چاته
الله دا لا في مثل العلم والقدرة نبا علم وبقدرت کې مع ان الكلام فيه سره د زمون خبره پرېږي دا يعني زمونږ خبره په اسماء صفاتو کې نه اسماء صفات خو موږ د الله تعالی لپاره ثابتو خو صفات الله تعالی لپاره صفات لکه سمع قدرت بصر داري لکه پوه شو به معنی او ولا في الاجزاء الغير المحموله او نه په اجزاء غیر محموله کې را سیدا کل واحد من العشره واليد من زيد لك واحد عشرين یو شاری وی کنه چې دا توجیه چې کومه دا وکړه نو دا په اجزاء غیر محموله کې صحیح نه ده لك واحد من العشره دا په خپل عشره باندې نه محمول کیږي ځکه چې واحد من العشره عشره نه ویل کیږي او ید زیدین دا زید نه ویل کیږي ید زیدین دا زید نه ویل کیږي په کار دا چې لکه په دا بری باندې حمل کوله نو واحد من العشره تا عشره ویل شول او ید زید څه ویلو زید ویل پکارو ولکه دا صحیح نه دي پوه شو به معنی دا شان دي دا کل دا عشره سره او یا ید زید د زید په منځ کې نه عینیت ده او نه غیریت ده نه عینیت ده او نه سره عینیت بهاله وې کنه عینیت بهاله وې عینیت بهاله وې چې کله دا ید زید ته زید ویل شوی نیت د زید ته زید ویل شي ولکه دا زید ده دا زید ما ته را دی خوګه نو لاس را دی خوګه نو لاس په دې مته زید نو عین هم نه او غیر هم نه غیر ول نه دغه جداواله ته صحیح نه نه لکه په یوه بلی باندې نو ولا في الاجزاء الغير المحموله او دا توجيه تا برابر نه په اجزاء غیر محموله کې کل واحد من العشره لك واحد عشرون واليد من زيد لکه پوه شو به باندې اوس وی وذکر فی التبصره او ذکر کړی شی ذکر فی التبصره ذکر کړی شی په تبصره کې تبصره دا یو کتاب نه نوم دی پای کې دا ویلي دي کنه چې ان کون الواحد من العشره چې واحد عشرین دا واليد من زید او ید من زید او زید نه دالاس غیر او غیر دا غیره مما لم يقل به احد من المتكلمين واذا خبر هیڅ هم نه کړي یعنی مخکې دا ویل شول کنه چې اجزاء غیر محموله دا نه خپل کل عین دی او نه غیر دی د دې باوجود صاحب مواقف دا توجیه صحیح کیږي و د دې نه شارح دا خبره کوي چې اجزاء غیر محموله په دې باندې د کل اطلاق نه کیږي او دا اطلاق صرف چې نه دا کړی جعفر ابن الحارث په معتزله کې هغه هم د خلکو په دې باندې هغه چې نو بد ګڼل دي هغه ان كون الواحد من العشره چې یو دا عشرین او ید من زید غیر او دا غیر دا کیږي ځکه یو څه خپل زید نه غیر نشي کېږي لکه پوه شوي مما لم يقل به احد بل من هیڅ هم دا ندی ویلي تکلم نه کړی د متکلمین سوا جعفر بن الحارث سوا جعفر بن الحارث وقد خالفه في ذلك جميع المعتزله او بل معتزله ټول خلاف کړی دی وعد ذلك من جهالاته او دا جهالاتنا دا خبره چې دا شمارل ده ولې لان العشره اسم لجميع الافراد ځکه عشره دا نوم د ټولو افرادو عشره څه ته وایي د یک نواله د لسو پورې چې سری د ټولو د عشره وایي نو کدا واحد من العشره دا ته کټ کېته او ته چې دا واحد د عشري نه غیر دی دا د دې حصہ نه نو عشره نه پاتې کیږي بلکې څه پاتې کیږي 9 پاتې کیږي دغه شانتي دا ید زید دا د زید نه غیر نه دی دا ید زید د زید نه غیر نه دی لکه پوهیږئ په دې باندې لکه مغایرة الشیء لنفسه لازمیږي او مغایرة الشیء لنفسه دا باطل دی وهذا لأن العشرة ذكر عشرة اسم لجميع الأفراد لا نمدر طول أفراد متناول لكل فرد من أمع غيره وإذا شامل لهر فرد سرد غير دينا يعني دا 1 2 3 4 5 هنا فلو كان الواحد غيرها فسكت فواحد من العشرة كده واحد غير شيء لدينا لصار غير نفسه نو دې به د خپل ځان نه غیر شي او غیریت الشیء لنفسه لازمیږي مغایر الشیء لنفسه لازمیږي لکه پوه شوي لانه من العشره وان تكون العشره بدونه او شبه عشره بغیر دینه او چې عشره کې ایک نه وي نو دا عشره نه حسابيږي بلکې بیا 9 حسابيږي وکذا لو كان يد زيد غيره او دا رنګ کدا ید زید ته زید نه غیر حساب کې نو لکان اليد غیر نفسها نو ای دا ید بشي غیر نفس یعنی په دې کې بیا مغایر الشیء لنفسه لازمیږي چې دا ید زید دا زید غیر نه نه وهذا كلام ولا يخفى ما فيه او خفینه هغه خبره کوم چې پرې کې دا مطلب دا ولا يخفى ما فيه پرې کې ذوق تر اشاره ده قواعد من العشره د عشريه غیر ده ومنه او یا ته دغه ومنه چې دا ید زید دا زید غیر ده نو بیا به دغه مغایر الشیء لنفسه لازمیږي لکه پوه شو به معنی ځکه عشره د ټولو اکایانو نوم دی
د ټولو اکایانو نوم دی یوازې د یو څیز نوم نه دی پوه شوې بنې باندې پوره نه ده نو ګوره نن سبق کې د صاحب مواقف خبره وکړله چې صاحب مواقف وایي چې زه داسې یو توجیه تا ته پیش کومه چې اشاعره چې رقم قول کړی دی چې ویل لا هو ولا غیره چې ارتفاع د نقیضین او اجتماع د نقیضین لازمي دي نو زما دا توجیه ومنه نو وکړي ارتفاع د نقیضین راشي نو وکړي اجتماع د نقیضین راشي او توجیه دا ده چې صفات دا محمول وي په ذات باندې او دا ذات د هغې لپاره موضوع وي او د موضوع او د محمول په منځ کې د وجود خارجي په اعتبار سره اتحاد ضروري وي او د مفهوم لغوي په اعتبار سره پکې تغایر ضروري وي لکه څنګه چې موږ الانسان کاتبون ویل صحیح دي الانسان انسان ویل الانسان اجر ویل صحیح دي نو دغه شان موږ وایو وهي لا هو چې دا صفات د الله تعالی د په مفهوم د اعتبار سره د الله تعالی عین نه دي د مفهوم لغوي په اعتبار سره د الله تعالی عین نه دي او د وجود خارجي په اعتبار سره د وجود خارجي په اعتبار سره د الله تعالی غیر نه دي پوه شو بنې باندې نو دا خبره چې دا نو دا بستا حاله سي کېدل چې کله موږ اسماء صفات اغستله د الله پاک لپاره اسماء صفات ثابته ول لپاره بیا خبره ثابته و بیا خباس کوي و خو موږ د الله پاک لپاره اسماء صفات نه ثابته بلکې د الله تعالی لپاره صفات ثابته موږ د صفاتو کې خبره کوو او بل دا چې ستاره توجیه دا بیا بدای کې نه صحیح کیږي په اجزاء غیر محمولو کې پای کې ستاره خبره نه صحیح کیږي لکه پوه شو بنې باندې او په تفسیر کې دا خبره لیکلې ده چې دا واحد من العشره دا عشره غیر ده یا یې زید چې نه دا د زید غیر ده دا خبره صرف چې نه دا جعفر بن الحارث کړی او نور خلکو نه کړی او پرې کې دا خبره ګډوډواله پرې کې څه کړي چې بیا به مغایر تو شی نفسي لازمي دی دا خبره غلطه ده الګه پوه شو به دی باندې الګه به دی باندې پوه شوي واړو